زه مسلمانان ورونو علماء کرام مشایخ ځان لیکن دلته بیان کول دلته ذکر اذکار کول موږ تاسو راتګ دا د بخشش ذریعہ ده الله پاک دغه محفل باندې د موږ تاسو مغفرت کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زب تاسو کې دوه شیان پیدا ما سره دغه دنیا روان یم او زب تاسو کې دوه شیان پیدا ما کچا هغه دوه شیان په مضبوطی سره راټینګ کړلو هیڅ نقشه قدم باندې ولاړو هغه به کله نشي گمراه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو قرآن تاسو کې پیدا ما چې د قرآن لمن تاسو راټینګ کړي د قرآن رسولان مضبوطه کړي تاسو نشئ گمراه او بل دغه اهل بیت دا سیدان تاسو کې پیدا ما چاله دغه سره محبت وو دغه په نقشه قدم باندې روانو هغه هم زنه گمراه کوم مشتاسی ګورو بعضی خلک قرآن سره مینه ده د قرآن عالمان دي د قرآن قاریان دي لیکن د دغه سیدانو د دغه پیرانو لمنې پرېښې ده هغه هم ګمراه دي بعضې خو بیا له دغو سره مینه ده له سیدانو سره له پیرانو سره له حضرت علي شیر خدا حضرت علي کرم الله وجه کریم سره لیکن قرآن یې پرېښی ده هغه هم ګمراه شو لیکن موږ تاسې هغه خوش قسمته خلک یو سموږ تاسې اهل بیت هم را مضبوط کړی ده د اهل بیت سره هم محبت کوو او قرآن لمنه مې نیولې ده نو د دغو اولیاو په نسبت باندې حضرت مالک بن دینار رضی الله تعالی عنہ مختصر غوندې واقع تاسو ته بیانوم بیا اجازه اخلم حضرت مالک بن دینار سره یوه کافر یهودي مناظره راغله حضرت مالک بن دینار ډېر جوابونه ورکړو ډېر سوالونه پې وکړو جوابونه یې ورکړو خو یهودي خپل دین باندې مضبوطه و شاته دا فیصله وشوه چې اور به بل کړو دا الله ولی حضرت مالک بن دینار دا به موټر ولویځي او دا کوم چې کافر یهودي ده دا به ګډو سره ورته ولویځي که چیرې مالک بن دینار ور وسوځاو بیا یهودي پاک باندې ده او که چیرې یهودي ور وسوځاو بیا مالک بن دینار پاک باندې ده نو ور بل څو خلک ټول جمع سو سره یا الله ولی مالک بن دینار یهودي لاس نیولې ده دواړه ورته ورټوپ کړو نه د یهودي په وجود الله پاک سوځوي او نه د مالک بن دینار یا الله ولی وجود اور سوځوي نو مالک بن دینار الله پاک عرض کوي یا الله نه د ما وجود سوځوي او نه د دې وجود سوځوي زه په حق باندې یم زه خو له تا سره محبت کوم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې ویلې ده نه د ما وجود سوځوي نه د دې وجود سوځوي په حق باندې څوک ده الله پاک حکم وکړو سید ما ولی ته ما باندې ډېر ګران یې دا د کافر لاس ته خپل لاس کې نیولې ده زه د کافر لاس څرنګه وسوځوم نو کله چې مالک بن دینار هغه د کافر لاس پرېښوی نو اور څوره نه دی کافر وجود وسوځوی دغه سره ځکه مالک بن دینار کامیابه سوی نو مسلمانانو ورونو ای د پیر پټان مریدینو ای د پیر پټان محبینو نن تاسو د پیر پټان لاس نیولې ده د پیر پټان لمنه نیولې ده پیر پټان سره مو محبت ده اشر کې هم د تاسو کافران دا اولیا شفاعت کوي هلته به جنت کې تاسو د دې سره په اعلی مقام مرتبه کې یاست معزز مسلمانانو ورونو ځکه له دغه کورنۍ سره مینه وکړئ دغه کورنۍ سره محبت وکړئ الله رب العزت دا دعا ده چې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ماشاءالله ډیر بمنس کړي کوم ان شاء الله عزیز اوس با خصوصي خطاب سلسله شروع کیږي